کاشف بھائی دا ته وایي چې د بټګرام په تاریخ کې په اول ځل باندې کې دومره د غټ ټورنمنټ انعقاد شو چې په کوم کې د بټګرام ینګسټر ته د بټګرام نوجوانانو ته د کھیل کود موقع ملاو شوې ده دا شانتې کوم چې کراؤډ دی هغو ته د انجوایمنټ موقع ملاو شوې ده تاسو په دې باندې څه غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه شیراز. زه خو کوم چې د بي اس ال انعقاد شوی په بټګرام کې فار د فرست ټایم ټول نه مخکې خو کوم چې دلته د دې د ارګنایزرز دي عبدالرحمن بھائی دی سهیل بھائی دی د دو شکریه هم ادا کوم او دوی زه اپریشیټ کوم دومره غټ ټورنمنټ دوی دلته ارګنایز کړی دی او دومره چې دا کراؤډ دلته تاسو وګورئ د دې لپاره یو قسم لا دلته دوی لپاره یو مشغوله جوړه کړې ده او دې نه علاوه کوم چې د بټګرام پلیئرز دي دوی به خپل کوم چې دوی کې ایبیلیټیز دي کوالټیز دي کې صلاحیت دي دوی به خپل مخې ته موږ وګورو چې کوم مطلب لکه موږ کته موږ نشو موږ ته پته نه چې یو پلیئر دلته بټګرام کې ډېر زبردست پلیئر یو موږ ته پته نه او د دې بي اس ال په وجه به هغه بار ته راوځي. بالکل کاشف بھائی که موږ وګورو د بټګرام خاوره چې کوم دا ډېر زرخیزه ده او دلته کې ډېر داسې ټرین موجود دی لکه که موږ وګورو سلیمان او دا شانتې د عمر پشنې پلیران چې کوم دي هغو مخکې په نور ټیمونو سره بیګي به دا شانې ابرار بھائی شو اشرف بھائی شو خو له بده مرغه بټګرام کې اوسه پورې پلیس دپاره ګراؤنډ نشته چونکې ستاسو تعلق هم پی ټي آی سره دی او د عمران خان صاحب یو ویژن دی هغه هم اعلان کړی چې په هر تحصیل کې به یو ګراؤنډ وي نو تاسو به په دې اقدام باندې څه ویل غواړئ د ګراؤنډ په اړه؟ بالکل ګراؤنډ چې دی هغه خو بټګرام لپاره ډېر ضروري دی بالکل نشته او ګراؤنډ چې دی هغه خو تاسو ته پته ده چې د ډېر وخت نه د هغې دغه شوی دی خو بټګرام کې هغې لپاره چې کوم ځای دی هغه چپرګرام چې دی هغه شوی دی خو د هغه ځای خلک چې کوم دی هغه په دې خوشحاله نه دي او ځمکه خپله نه ورکوي او هغوی چې کله هم د هغې اعلان وشي نو هغوی په عدالت ته لاړ شي او په هغې باندې سټې واخلي نو هغې د وجه چې دی نو ګراؤنډ دغه دی نو پکار ده زموږ خلکو له زموږ چې کوم ډسټرک انتظامیه ده زموږ ایم ان اے صاحب دی ایم پی اے صاحب دی هغوی له پکار ده چې هغه یا بل ځای وګوري دې لپاره یو هغه یا د میدان چې کوم خلک دی هغوی سره مذاکرات وکړي او څه نسې طریقې سره دا ګراؤنډ چې د بټګرام کې جوړ شي. دې وخت کې تاسو مسافرونو هم ګوري هغو ته هم زموږ د کوشش چې موږ ورته په لمحه په لمحه د بي اس ال اپډیټ ورکړو هغو ته به څه پیغام ورکول غواړئ په اخره کې؟ بالکل زه په خپل هم زما نن دویمه ورځ زه پېښور کې وم او زه ستاسو چې کوم سوشل میډیا ستاسو ډېر غټ شکر ګزار یم تاسو که تاسو نه وای نو تاسو یو غټ د یو حسن جوړ کړی دی د بي اس ال او بار خلک چې تقریبا زه چې ګورم نو تقریبا 1800 1200 خلک چې هغه ستاسو دی وجه نه دا بي اس ال ګوري نو ستاسو ډېره مهرباني.